الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم رواه مسلم. آداب د خوراک. اسلام ضابط حیات ته د ژوند د هرې شعبې متعلق څخونه طریقه او ادب شته. په هغه طریقه باندې د ژوند هغه ضرورت هم ته پوره کړې چې هغه تعالی هسې هم پوره کول ضرورت دي، د عبادت په توګه نه، د خپل ضرورت او د عادت په توګه په د شریعت په طریقه باندې وکړي، هم ضرورت پوره شو، هم اجر او ثواب وشو، هم عبادت وګرځېدو. دې سلسله کې د خوراک آداب وو. دلته یو ادب دا ذکر کوي. ابو هریره رضی الله عنه وایي نبی علیه السلام فرمایلي دي تاسو کې یو تن له دعوت ورکړلی شو او نو دې دعوت اجابت کی، دعوت کې قبول کی. اوس کله کله سړي ته وزري دعوت خو تعالی د خوراک درکړی شوی دی او ستا روژه ده، نو تلو نه څه فایده ده؟ نبی علیه السلام وایي نه، دعوت قبول کا، لاړ شه. که دې روژه ده نو هلته هغه بس تش دعا وغواړه، او که چېرې روژه دې نشته نو خوراک وخوره، نو هغه انسان به خوشحاله شي. نو دا مسلمان خوشحالول دا هم شرعاً مطلوب دي. دا هغه مینه به زیاته شي چې یاره روژه یې وه خوراک یې نه کو او زما د خوشحالولو دپاره هسې راغې. نو نبي علیه السلام وایي خیر دی، که خورې نه خو د ده د خوشحالولو دپاره لاړ شه، حاضر شه. یو بل ادب دی چاله چې شخصي خصوصي دعوت ورکړی شوی دی خوراک لا، دې د ځان سره بل نشي روانولی چې لکه راځئ پلان کې مالا ډوډۍ کړې ده او ما ته دعوت را کړی دی. شخصي یو اذن عامي عام دعوت یې هغه جدا خبره ده، ځکه چې دا خوراک د ده ملکیت نه دی، دې ته اباحت وایي. اباحت دې ته وایي چاته شی کېده هغه به ترې وخوري، باقي به مالک ته پاتې شي. نو چې کله دا د ملکیت نه دی نو دې ځان سره بل نشي بوتلی، دې د ځان نه سره وړی نشي چې یاره دا باقي چې پاتې شي دا به ځان سره وځم. نه، دا د مالک مکان شی دی او تا ته صرف دا اجازت دی چې ته راشه څومره ته خورې عادتا دغه وخوره قدرې. اوس یو سړی ورپسې ځان له را روان شو، نو چې ځان له را روان شو نو دا دعوت چې چاته ورکړی شی دی ده ته اجازت نشي کولی چې ته هم راځه. دا اجازت د مالک مکان هغه دعوت ورکوونکي حق دی چې هغه چاته دعوت اجازت ورکړي چې ته هم راځه. پسې داسې یو موقع باندې نبي علیه السلام سره شوي دي، صحیح کړي دي. ابو مسعود بدری رضی الله عنه دی وایي نبي علیه السلام ته یو سړي دعوت د خوراک ورکو، هغه یې تیار کړی او نبي علیه السلام په 5 کسانو کې 5م تنو، معنی دا دعوت صرف د 5 تنو شخصي دعوت و. نو یو سړی ورپسې دغسې بې وینا بې تپوس روان شو. کله چې دروازې د دعوت ورکوونکي ته نبي علیه السلام ورسېد، نبي علیه السلام هغه کور والا ته وی دا سړی موږ پسې راغلی دی، اوس که ستا خوښه وي ته ورته اجازت ورکه او که ستا خوښه وي نو دی به واپس شي، یعنې که ته اجازت نه ورکوې دی به ځان له واپس لاړ شي. نبي علیه السلام وی هغه تن وی کور والا و بس د الله رسوله ما له اجازت ورکړی دی، بس هغه اجازت ورکو ټیک ده. کله کله داسې بادل ناخواسته کور والا خوشحاله نه په دې باندې، خو یاره اوس یو سړي ته سړی دا نشي ویلی چې ته ځه ستا پکې نشته برخه، او دا انسان د دې مالک مکان خوراک بادل ناخواسته وخوړو چې مالک پې خوشحاله نه دی. دې باره کې نبي علیه السلام ډېر سخت الفاظ ویلي دي، دخل سارقا وخرج مغیرا، غل ننوتو او لوټ کوونکی لاړ، ځکه چې پردی حق مالی بغیر د هغه د زړه د خوشحالۍ نه وخوړو. په خوله ورته دا نه وایي چې یاره ته ځه واپس شه، د هغه عزت نفس د وجې نه، د سپک کاره کېدو د وجې نه. موږ ډېر کارونه داسې د خلکو مال ښه په ډاګه اخلي، یاره وایي ما ته کاته او دا شی ما اخېستو او بس د هغه د مخې مې دا شی واخېستو، خو که تا دا پته ده چې د زړه نه پې خوشحاله نه دی، دا ډاکه ده. په ډاګه پردی مال اخېستل او شی اخېستل دا ډاکۍ، او چې په پټه یې اخلي نو هغې ته غلا وایي. بهرحال دا ډېرې موقعو کې موږ کمې کړو داسې پردی شی خوړل اخېستل بغیر د هغه د زړه د خوشحالۍ نه، دا ناجایز دي، حرام دي. کې احتیاط پکار دی، هسې نه چې د بندګانو معامله چې دا ډېره سخته ده په نسبت د دې چې د الله په حق کې کمی وشي.